ينكحها قبل أن يدخل بها ليتزوج ابنتها أم لا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن في من يزوج المرأة يتزوج المرأة يوخل سرنكو كي يتلا قبل الدخول والكي هل يتزوج ابنتها أم لا؟ آیا جور سره نکاح کولی شي او نشي کولی نو کولی شي قرآن شریف کی آیت ہے سوئی وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن او فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح نو که خل سره د جما او کلوري در باندې حرام نو په جما دي کړي طلاق قبل دخول دی ورته بیا نه حرام نه نست قرآن دی پکې دور پسې انشاءالله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله ابن لهيعة ومولانا موجود دی حدث قرآن دی پکې ها عن ابي عبد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امراه فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امراه فدخل بها ولم يدخل بها فلا او کچرته یو خل سره نکاح او دخول او سره او کو کی نه کړي نو مور په نکاح رښتیا ولی هغه کې امهات نساء مطلق دی امهات نساء مطلق دی چې ټول سره شی او کلی شوی امهات نساء مطلق دی قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من فم اسناده والقرآن سند ذکر نه دی ابن لهيعة په مسلم په صفات ولا کمزوري مفهوم القرآن ثابت دی والمثنى بن الصباح عن عبد بن شعب والمثنى بن الصباح بن لهيعة وضعف عن الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حمل له فينكح ابنتها واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها فلم لم يحل له نكاحهما لقول الله تعالى فامهات نسائكم وقول الشافعي ايما اربعه ده قول دي باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها یو خل یې طلاق ورکړي او بل واده بل سوکو کې تاسو چې هغه وسله چې ما نه کړی نو فیلا دې کې صرف د سعید ابن مسیب قول هغه وی چې نه حتی تان کې حدا او جن غیر نکاح ده سعید ابن مسیب وی چې دوی سره نکاح کې او طلاق ورکړو بیا حلالېږي او ما سوا د سعید ابن مسیب نه څومره جماهیر ائمه اربعه او ټول دي هغه وی چې نه جماعة حتى تنكح زوجا غيره أغينا جماع مع النكاح مراد النكاح في اللغات وهي مزامتا والبسيشة ومه قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق المنصور قال حدثنا سفيان بن عبد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة رضي الله تعالى عنها وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة رضي الله تعالى عنه فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله تعالى عنه زبير وبينها بدت تلاقي قرآن يبتدري ودي نو چې لفظ د بدتونه وای او د دریو نیتو کې درې واقع کېږي نو چې درې وای درې بس نه واقع کېږي فقال تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيرتك وفي الباب عن ابن عمر وانس والرميساء والغميساء طبعا یو سوال کولی اذا خبر واحد زیادت په کتاب الله ولې ورته کتاب الله کې حتی تنکیح او نکاح ته ویل کېږي اقصا دغه مجمع ذکر نشته یو خدا خبر واحد دی مولانا سے وبحيث التعامل تواتر ترسيدلي بحيث التعامل كان ترسيدلي تواتر يودا دیم اجماع الصحابه ده دې خبره واحده او دریم خبره درته وکم دریم دا چې تنکیح نکاح ته وي خو ما ویلو چې تنکیح عقد ته وي او جماع ته ویل کېږي حتی تزوج الله نه دی ویلي بلکې لفظ ته استعمال کوي أغينا فلم جماع معلوميجي دور بسيشا وفي الباب عن ابن عمر وانس والرميساء والغميساء وابي هريره رضي الله عنه ابن عمر نسائي كده انس سنن الكبرى ده بهقي के رميساء نسائي के رميساء او غميساء يو خدخان او دا ابو هريره دا پټولو سره سننو کې دي
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحمل الزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. بس إجماع وتنسبقها والبسيشة. باب ما جاء في المحل والمحلل له. محل إذا كم دوم كسب الدين يتنكا كيكلم بيره حلال وتصح جرم دي. ولا شريعة دانا دي ويلي كتدادا سكارو كلم بيره حلال. شريعة تيدخل إذا بدي خذي دي دوم سرواتو كفايدين تتحليل ندكر. سم واتو كي خذ طلاق شدوم خاون منك. ودوم خاون طلاق ورقا. او دي خذي سر سول سر دراخل دي كده روبي خو يرا خساره. وسره بیا کوما نو اوس سره نکاح کول شي جمال به کړي کړي به کړي شي کوله دا مطلب نه چې دا څه وکا دی او قاعده دا ټول کې دا چلو کې دا نو پیګه په خبره یعنی الا بړو بلا حلالي کې دوی ورسره جما وکي دا نه چې دوی دې د فار جما کړي او نکاح کړي جوړ به حلالي راشي بس نکاح وکړو سره خلاص جو خبره اوس مولانا صدیق یو څو خبره درته کوم به خبره آسان شي نکاح بشرط التحلیل کو بالکل جائز نہ اتفاق نہ یہ نکاح کئی وہ شرط پہ لگے اذا خد داتا پر نکاح قوم کو پر شرط جمانہ پس پہ طلاق ہے گناہ دا گناہ حرام دا ناروا دا لعنت پہ وچ سخت جرم دی نکاح بشرط التحلیل بالکل صرف دومره جماهیر قوی په نکاح بشرط التحلیل صحیح نشوا ودمون قاعده مو ویلې و چې نکاح په شروط فاسده نه فاسدي کې نو شرط بالغ وشي نکاح وسي یو تدوي قال ما دا پلان کې دا پلان کې لور درکړه او په نکاح او صرف د جما پورې د جما او کې نه پورې پورا شرط یې پکې ونه نو زموږ په دې باندې نکاح صحیح شو او شرط څه شو لا ګناه ده او دا ائمه او ثلاثه او جماهیر په بالکل صحیح نه ده بالکل صحیح نه ده نکاح بشرط التحلیل زموږ دلیل دغه دی چې راځي چې اورګه لعن الله المحل والمحلل له یو دی ویلي هغه ته محل نو محل وتکله ویلي کېږي مولانا صاحب نکاح صحیح نه کړه اگر حلالون کی وتوي محل وتا الوي کی نکاح سیدا دغه ته محل وای او مولانا صاحب رسول الله مبارک وتا تیسے مستعار ویلې سیو ته ویلې تیسے مستعار زانی وتا نه دی معلومه کی دا چې نکاح سیدا الا اخبركم بالتيس المستعار حدیث کے رسول اللہ مبارک الا اخبرکم تیسفح الصام المستعار کے پسوال مختلف شوی دے الا اخبرکم بالتیس مستعار و رسول اللہ مبارک بے او دا کوئی دلیل سرے ابن عمر روایت دے کننا نعدو صفاحا کننا نعدو دا لیکن دا محمولو فزجر و تقلید دا کننا نعوذو من بدا شمیرو دینا بدا و من بدا سکرن لکا دینا چیزے کننا نعوذو صفاحا دا با مستدرک دا حاکم کی لخواه و موقوب روایت دے دا چاہتیا دا عمر دے ابن عمر ندی دیر ودا دا عمر دے قول دا عمر دے کننا نعوذو صفاحا نو دا و مستدرک لحاکم کی دیغا زجران دی خلق ازان مسائل او په نکاح بشرط التحلیل لی و نیت که داو چه جمعو کنو بیا بے پریدا ما نیت داو تو احمد بی بیا نزدیک دی او جماهیر بی بیا سیکی سب جرم دی گناہ دا کر باقا دا محکم بیوی جو کرن جدا ولی دا خدا دا سیکی ندی کئی دا سیکی او یو خبر بلد دو کما ای لحمه تخولی وکر یا نو اخولی کتا یریگی چه کده ولا مطلق نکاح کوما نوین تختی چتا دا دی شوی دی دو پر یو علاقه کی پخوالات یو خان خدین طلاق ورکرم یا یو ملا و یو طالب سر نکاح کرد و
وته وي ته مو سره بیګار شپه ته نه کې سات به پرې دي هغه چې هغه د شپې خان او طالب تللی دی اوسه پورې پته نه لګي د شپې سره ټاټیکل جوړ کړی دی خان نه معلومات اوسه پورې پته نه لګي الحاصل خلاصه دا د حیله خیمه کته پیریږي چې دا سرانونه تختی او یا سبب پرې دینه نو شرط التحلیل خو منه ده نو دیو دا نکاح مخکې ورته تعلیق وکړه ورته وایي داسې ووایه چې که دا پلان کې ښه ده زما په نکاح کې راشي او زه ورسره جمع وکړم نو په ما به په درېیم طلاق مغلظ دی بس پیغام ته وسوسې ورته څنګه جمع وکړي توتي دی جمع وکړي څه دی لکه توتي پیغام داسې حیله مې درته وکړله منې که نه منې دا کارونه کې ګورې سره موړلو داسې نه چې دې ته کښېنې ما ته ډېر خلک ټېلیفونونه کوي یاره جي داسې چل شوي دي سره به څه کوم زه څه به کوې ورسره بس مه کوه ورسره نکاح ښځه اکثر ښځه ټول دا کوي یاره جي څوک و بچي دي مه کوه ګناه ده ناروا دي وایي چې چل به ونه شي یو طالب یا څوک یې دا قضې نه ما چې د کړي دي طالب باندې دا ما ته دونه طالبان دي د خدای په فضل دونه دیوس مستعد ورپسې شه خلاصه دا ده چې ما قاعده کولې وه چې نهي د افعال شرعیو تقاضا نه جا کوي مشروعیت کوي نو اصل نکاح صحیح شوه او نکاح په شرط فاسد ده فاسدېږي او بیع باطلېږي فاسدېږي کې مخبره به درته کړی دی پکې چا به دې مولانا قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا اشهد بن عبد الرحمن بن زبيد الايامي قال حدثنا مجالد بن سعيد ضعيف ده مجالد بن سعيد ما كده جبر ضعيف ده ها عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الحارث ده ضعيف ده ضعيف ده عن علي رضي الله تعالى عنه عن مشاعبي باندې ها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن المحل والمحلل له وفي الباب عن ولد لغان دي كان دیم دوسته خدای دې تبارک ولې دا خدای بیا په نکاح شریعت می مکوا او دا چې څوک ولدا تیسے مستعار دا ساند دم حرامی دی پال اسلام وفي الباب عن ابن مسعود الترمذي نسائی کے دے ترمذی نسائی کے او دا ابو هريره په مستند احمد کې او مستند بازار کې دے ها او په ابن ماجه کې دے ابن عباس ابن ماجه کې دے ها قال ابو عيسى حديث علي وجابر رضي الله تعالى عنهما حديث معن وهكذا رواه اشعث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عامر بن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه وعامر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث علة او ضعف الى التخيل وهكذا روى اشعث بن عبد الرحمن لجانا لمجالدنا عن عامر وقال كعبي عن الحارث عن علي او عامر د جابر نه بالذات نقل کوي الته کې د علي نه کاو د جابر نه کوي ډېر وخت وهذا حديث ليس اسناده بالقائم ذكر مجالد بن سعيد خداع وبعض منهم احمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير عن مجالد عن عامر هو مجالد فكراري عن جابر بن وهذا قد وهمه به ابن نمير ويجي بخبره اذا هذا مجالد عن عامر د جابر نه نقل نه کوي عن جابر وعن علي النبي بلکې جابر علي غزال روایت دی هغه حارث عورده ها والحديث الاول وصح وقد رواه مغيرة یو د جابر دی هغه کې مجالد دی بل د علي ځان لا هغه کې حارث عورده ها عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن حسين بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المحل والمحلل له عائشة رضي الله عنها كبيرة كان وقد روى هذا الحديث دیکھ سفیان ثوری مراد دی ابو قیس روان دی خان او ثقه راوی دی ها وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ولا عمل على هذا عن ظاهر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عبد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وهو قول الفقهاء من التابع عن ابي يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وسمعت الجار لا يذكر عن وكيل انه قال بهذا وقال ينبغي ان يروى بهذا الباب من قول اصحاب الراي قال وكيل وقال سفيان اذا تزوج المراه ليحل لها ثم بدا له والعمل على هذا بمكروه التحريمي بالقربة حرام لي منهم عمر وعثمان بن عفان عبد الله بن عمر وغيرهم
وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان بن مبارك وشافعي وابن اسحاق بعض منه وسمعت الجارود يذكر وكيعا وقال بهذا وقد ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الراي السوي يا اصحاب الراي المجتهدين دي عليه النكاح سيد او شرط باطل لا ذلك وقال وكيع اذا تزوج يحرم بداله يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوج بنكاح جديد لكي شبهنا لا ويجي خبرك شبهنا لكن ماذا تمسكي ويلي وخا انه اذا الافعال الشرعيه والتقاضى شاكي مشروعيه نکاح په شرط فاسد نه فاسد دی نکاح صحیح محلل کې وتوي محل وتوي او تحلیل او شوخه یا خدای کوي په تحلیل خو په نکاح صحیح کې ورپسې جام وما جاء في نكاح المتعة ما دا تمخ کی خبره کړې ده دوباره ده ته مختنګيږي ما نه په لغت کې انتفاع ده وایي په لغت کې څه ده وایي انتفاع ده وایي او په اصطلاح کې تزوج دا مرئي لمدتين تزوج المرأة لمدتين بلفظ التمتع لفظ التمتع میں گواہ پکی نشتا گواہ پکی نشتا تو گواہ ضرورتاً پکی نہیں تو نکاح و تزوج تا فضل پکی نہیں کہ نکاح و تزوج ہوئے نکاح او تزوج یو وقت ذکر کا یاغی تا نکاح موقتا ہوئی بھائی اگه ته نکاح وقته و چې دا مين ته عین باب وروړي نو متعال فتزوج او نکاح موقته هغه کې زموږ د امام محمد صاحب مذهب دا چې نکاح صحیح او شرط باطل قانون هم داسې زموږ د فقه قانون هم دا دی چې نکاح صحیح شي او شرط فاسد دی لغو شي چې درو نکاح لیکن جماهیر زموږ شیخین وایي چې بالکل قانون دا دی و چونکه دا د متعیس سره موافقت لري چا سره موافقت لري نو ځکه ورته حرام دی نکاح موافقت ده ها اوس مولانا صاحب زموږ دلایل ماته قرآن شریف کې ویلي وو ستاسو یې الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون نو دا نه زوجه نما ملكت يمينه دا دوه جایزې نورنا ما ملكت يمينه خدای رضی الله او زوجه نه ولې ځکه د زوجې چې کوم لوازمات دي نشته یو خدای چې نکاح وخت ته زوج نه دی بل تزوج لپاره گواهان شرط دي ته گواهان نه دریم دا چې لوازمات د زوجیت څه شی دی ارث دی دلته نشته میراث نشته دویم څه ویلو نسب ثابت دی دریم طلاق تزوج په څه باندې ختمېږي په طلاق نه د طلاق هم نشته عدت هم پکې نشته متزوج کې لفظ دا نکاح کې تزوج وي نکاح بیا پکې نشته متعاقه گواهان دي پکې چې گواهان دي بغایه ورته ویلي دي پرون تېر شوی دی بل د نکاح د لوازماتو نه څه شی دی ارث نسب دی طلاق دی ارث نسب طلاق عدت دی ټول پکې نشته نه ارث شته نه طلاق شته شابه نه عدت شته نه نسب شته دا پکې نشته او قرآن شریف کې بل دی الله فرمایي محسنین غیر مصافحین دا خو مصافح دی درېو ځله چې کوي نو دا خو مصافح دی دا خو محسن نه دی مصافح دی تپا خبره ده مصافح دی بل ته یو خبره بله کړې وه حد ما وي حد د زنا په چا قایم لا خبره خلاصه دو کسان دے رنگی حالو گرفتار کر آئی وی ممتع کر دے دا مسکے کہتے ہیں گواہ دے سوک دی گواہ دا سوک دی
چاته ولې ضرورت مې ایجاب کړ دې قبول کړ خیر چاله به حد زنا ورکړه دا ثابت ہے یا وشوا دیم ځدی که یو جنې ده او ماشومې وشو او غیر منکوحه ده هغې نه به حد نشي ورکولی ولې دا بچې دا کم نه دی ته واده شوې دا د متعې ده اوس به څه کوې چاله به سزا ورکړې بس اوس صرف دومره ده چې دوی په موږ یو اعتراض کوي چې دا وایي فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون ته ویې د خطبت د مدعي راغلی دی په دې دا خو مکي دي او مدعا خو په خیبر کې حرامه شوې دا آیات قبل الهجرت نازل مکي دي او حکومت ته مدعي کړی شوی دی په خیبر کې په اومه هجرې جواب دا دی چې حرمه ده مدعا ده اول نه حرامه وه په مکه کې حرامه اول نه حرام او په مکه کې دا خو خیبر کې د اضطرار په صورت کې دوی اجازت ورکړی شوی و نو بیا په خیبر کې حرام دا نه دي چې خیبر نه مخکې مطلقا حلاله وه حرامه وه دې آیات سره په مکه کې حرامه وه صرف خیبر کې حالت اضطراري و په من استره د قبیلې نه وه دوی د بیبیانو نه لرې و اشتها وه نو ولې اجازت ورکړی په خیبر کې او خیبر کې بیا منع او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه سوی هغه وی مدعا د سر نه زموږ په شریعت کې حلاله شوې ده نه په خیبر کې ونه بدلېږي وی هغه خیبر کې چې حلاله او حرامه شو هغه نکاح موقت وه مطابق دې په مدعا شوې ده که یو نفل خو دې کې یو بل اعتراض هم دی ادا چې دلته وایي خیبر کې حرامه شو بل دی اوتاس یادوي بل دی فتح د مکې یادوي نو د مکې او د اوتاس په تعارض ځکه نشته چې دا اوتاس نه پاتې د مکې نه پس شوی یاده دې ده که خو د خیبر او د فتح د مکې تعارض خو شته نو جواب دا چې خیبر کې حلاله شوه یا حرامه شوه بیا په مکه مکرمې په فتح نه پس چې اوتاس پته شو نو درې ورځې هلته جایزه شوه بیا مؤبدا حرامه شوه دا تعارض دغه شو او د هغوی دلیل څه دی هغې وینا وإذا فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن أجر راغلی او فما استمتعتم راغلی لیکن داغی جواب بارد بخاری کی کردی یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت أجورهن انت زوجته الاجر بلشي يا أيها النبي إنا أحللنا لك إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي وزوجها أجورهم أجر بمهر التأكيد أو بل ذلك ذكرنا وآتوهن أجورهن ده أجر التأكيد بمهر كي أو فما استمتعتم هنا فمانا لغة بدا وقد نخلق لفنائس خلاص أجل خبرا ضرب إيه دلته هداية ملاحظة شوی دی هغه وایي چې متعه حرامه ده خلافا لمالک خو د مالک خلاف پکې نشته ښه مالک هم ورته حرامه وایي مالک هم ورته حرامه وایي دا ورپسې به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابيه وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبه النساء وعن حكم القبر الاهليه زمن او دا هم په دغه خیبر کې ورته اجازت ورکړو بیا حرامه کړه وفي الباب عن ثورة صبره جوهني په مسلم کې لري هغه کې داسې دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه او دا ابو هريره په دار قدسي کې لري هغه کې څه دي او ما نه الفاظ دي ته وي دار قدسي کې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعه
عدم المتعة الطلاق والعدة والإرث والميراث. عدم المتعة الطلاق ولف المتعة طلاق دي اوس ختمه شوې د طلاق او نکاح نه پس عدم المتعة الطلاق والعدة والميراث. دا مخکینو په متعه کې نکاح کې دارا د متعه له جوړه شوه ورپسې شوه. حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح والخبر على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. وانما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شيء من الرخصه في المرأة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ابن عباس مكي قائل وحديث بالدوله سيدبير وجوه لها. وامر اكثر اهل العلم على تحريم المرأة وقال الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة ابو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري وعن موسى بن عبيدة عبيدة العبيدة حافظ ابن حجر وزعيم محمد بن كعب ثقة تابعي لها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال انما كانت المتعة في اول الاسلام. اول مراد اول حقيقي نه دي اول اضافي جامده. كان الرجل يخدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم وتحفظ شاذ دين معلوم يتزوج المرأة اذا نكاح مؤقت وهي بقدر ما كان يقيم ولا بسامان ساعة دخل وتصلح له شيئه أشياء يسكابه ولا كل حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم كل شيء مدقق وهي أو كتبه كتابة أو مكة كده تصديق شو كده مكة كحرام بده ليش ما خبره فالبس يجاوب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكل فرد سواهما فهو حرام وما جاء من النهي عن نكاح الشغار. وبه قال بدل علماء اجمالا جائزنا للشغار حرام لكن انعقاد في اختلاف دي. بعض العلماء اذا الشغار نكاح منعقده مدى او زمون د امام صاحب بن باندې نکاح منعقده شوه مهر مثل لازم شي حرام خو دې کې شک نشته. او دا درې قسمه شغار دي ښه. یو شغار صریحي دی هغې کې نفي د مهر چې مهر به ني ستا خور به زموي زما خور به ستوي مهر به بلکل ني. دې ته نکاح شغار صریحه وایي. دویم وجه الشغار دی. وجه الشغار دې ته وایي چې د دواړو طرفونه مهر وي. پوهېږې په خبره صفحې ولا اوبو ته کي وجه الشغار او دې بل شغار مرکبه دی هغې کې د یو طرف نه مهر وي د بل نه ني. ته مې ویله تا لکه شغار صریحي کوم یو دی بلکل یو ډول ني. مرکب څه ته وایي یو طرف دی بل طرف نه ني. وجه الشغار څه ته وایي دواړو درې واړه حرام دي. دا ورپسې شه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا بشر بن المنذر قال حدثنا حميد بن مطمئن قال حدثنا حسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا جنب ولا جنب ولا جنب بمعنى كل بيع ولا وكيلا جلب راح كل توي جلب يجو فيوبا زكاة كده دي معنى ده يوبا جهاد فزكاة كده توي جلب چې عامل یو ځای کې کېني خلکو ته وي دلته ټول څاروي راولي. داسې به نه کې ټول مالونه مې دلته مه راوړه دا خو تکلیف دی د هر چا نه په خپل ځای کې زکات او جنت لرې والي ته وایي جنب یجنبو چې څه چې دا خلک د څاروي غرونو ته وشوي نو دا عامل غریب ورپسې په غرونو کې ګرځي دا هم ګناه نه به عامل یو ځای کې کېني چې دلته راولي جنت نه جنت کې خلک کې دې غرونو ته وشړي پټو ته بلکې زکات به د هر چا په خپل ځای کې اخیستل او په جهاد کې جلب او جناب څه ته وایي. په جهاد کې جلب دې ته وایي چې 2 سال یو کس ځان سره ملګري کړي یو دویم یو باندې جهاد کې یو بل ورسره داسې ځان ته روان کړي که دا زخمي شو نو په دې بل بس وارې دا ګناه تزیه دی. او جنت دې ته وایي چې ځان پسې یو نوکر به مخه کړي چې ته ما پسې شاته ګرځه زما دفاع کوه زما اس راشه دا په جهاد کې دا معنی ولا شغال فی الاسلام څه نهي د افعال شرعي او تقاضا ده او د شغال معنا لغوي اصطلاحي هم دا کړی ده شغل القلب ماخوذ ده
ومن انتهى نوبة باقية وغرب ليس منا ليس من طريقتنا شابتي هذا حديث حديث غير مسلم معلوم شي غريب تبارك الله يودا چې په جهاد کې او په زکات کې جلب او جلب ممنوع بل شغال حرمت معلوم شو بردا کا ورپسې شاه وفي الباب عن انس وابي ريحانه وابن عمر انس ومسند احمد او بنسائی کې دي دا ابو ريحانه راته نه معلوم ابن عمر ټول صحابه کې دي د جابر په مسلم کې دي د معاویه مسند احمد ابو داود کې دي د ابو هريره مسند احمد او مسلم شریف کې دي د وائل ابن حجر مسند بزار کې دي وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغال والشغال ان يزوج الرجل لا يرون جائزا على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداق بينهما وقال بعض لا صداق جوي وذا كم يوشو ذا شغال صريح الخاء نفذ مهر فكراجعه نكاح الشغال مفسوق ولا يحل وان جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي اگر كمهر ولا مخرج مهر يو جانب مركب شو كدوار يواجه اشفاء وروي عن قال النبي رباح قال يقرن على ذلك رحمه ويجعل لهما صداق المثل وقول اهل الكوفه لو ما جعل وهو قول الشافعي واسحاق صرف تمردا مالك وي قبل الدخول فسخك بعد الدخول مفسخك شافعي احمد کوئی بالکل صحیح کیږي نه مالک قبل الدخول فسخك وبعد الدخول نظم ولید بعد صحیح شو بحر مثل لازم شو او ما جعل تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قول اهل الكوفه ولي زمون قام دي د زهرين دي زمون قام دي د زهرين دي د مكحولم دي د ثوریم دي د لیسم دي زهري مكحول ثوري ليس احمد يو قول دي خوشال دي وبه قال حدثنا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لك قيدة من ذويل فكي د دوارو طرفنا الک فرس کې بل دینه خپل مس کې نکانه کې اذا ورپسې وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن ابي حنين عن ابو حنين عبد الله بن حسين فكران صرف ابن معين وابو زرعه وتصيقوي باقي ټول ضعيف عبد الله بن حسين ابن معين ابو زرعه وتصيقوي باقي ټول ضعيف وها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها ولا خالتها. لكن مضمون ثابت وفي رواية أنكم إذا فعلتم ذلك قعدتم مرحما. جو رواية كسدي أنكم إذا فعلتم ذلك أنكم إذا فعلتم ذلك كذا كار مؤك نو قطعتم ارحامكم وليس لرحم قد شكنا تبلو من کی جگڑ کی یعنی سرور و ظفر لی اس کی وقت جگڑ کی انکم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم اس برت یو اعتراض حکم دلتا بعض دوستانه کوي د تاسو د مضبوط ډبل اعتراض کوم چې په پیښ په موږ باندې بعض دوستان دلته اعتراض کوي اعتراض مضبوط دي په تاسو په وایي چې زیادت د قول واحد په نس باندې ممنوع دي نس کې اورادي او حل لكم ما وراء ذلك نو ما وراء کې مدام راځي چې ترور او فرض یو ځای کول شي ترور او یو ځای کول شي او قرآن کې ممانعت دي حرمت عليكم امهاتكم تفرس کی وردا بگفتا او بیا اعلان کوي وحل لكم ما وراء ذلك خود بسکو دا کوي کته حدیث کی خبر واحد ده خبر واحد دي کتاب الله ولي ورته کتاب الله ولي ده اخر قران کې کوم محرمات غیر ما سوا ټول حلال او حدیث کې سره دي کدا من دا ګناه ده مسکه وسه دا دبل اعتراض دی دبل اعتراض دی وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
ټول سدي نس قطعي دي نو دا قطعي نت تخصیص په خبره واحد څنګه کې انته ما سوا ټول حالات د ترور په خورده کې او په خرده په ترور کې او ته دا حدیث کې راځي دا په زیادت د خبره واحد په کتاب الله کې دا پتا نه پاره د دې یو څه جواب یې درته وکم کومه جواب خدا دې چې علامه مرغینانی وی دا خبره مشهوره ده او خبره مشهوره ده په کتاب الله زیادت ورکول شي هغه او خیر ما خو یې زم نه ورکو وی دا خبر مشهور ده او خبره مشهوره ده په کتاب الله زیادت مو ورکو لیکن ابن الهمام سوی وی په دې اجماع د صحابه ودا ابن الهمام وی څه شي ده اجماع د صحابه ودا نو متواتر بالطبقات هم دی اجماع د صحابه ودا اجماع حجت څه اجماع د صحابه چې به متواتر کوم یو دی رکا بالطبقات هم دی او متواتر بالتعامل هم دی او متواتر د زیادت په کتاب الله جائز دی او درته بل خپل خبر او کوم مزیدار تخبر خبر او کوم مزیدار چې دا عام کې دی او وحل لكم ما وراء ذلكم عام مخصوص منه البعض دی ولی مولانا سیو دیکھ مو د مشرکات او ممانعات نه دی راغلی دیکھ څه دی وحل لكم ما وراء ذلكم مشرک ادم کولی شي ارکشته باندې نه نو بل نس کې دی اختصاص راغلی دی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن نعام مخصوص منه البعض شو وحل لكم ما وراء ذلكم لكم معلومي كده چې مشرک هم بولی شي نو بل نس کې د تخصیص راغی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن مشرکت خاصه نعام مخصوص منه البعض ذنبي نو د ذنینا په خبره واحد باندې تخصیص کول شي دا مو چې وایو خبره واحد د زیادت باندې په دې نسبت د خبره واحد مختلف ذنی دي حکم یې ذنی دي او کتاب الله قطعي سو جواب شو مولانا صاحب کم علامه مرغینانی ودا حدیث مشهور دي چې په زیادت کتاب الله ابن الهمام سوي اجماع په شوی د صحابه کې نو متواتر بالتعامل هم دي متواتر بالطبقات هم دي نو قطعي په قطعي زیادت ورکول شي او ما د تبل سوې چې هغه نس ځوړنی دي ځوړنی او ثبوت نه غواړي ځوړنی او ثبوت نه ځوړنی په دې معنی چې تخصیص ته شوی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن چې ځوړنی شو نو خبر واحد ځوړنی شو ځوړنی له ځوړنی زیادت ورکول شي دا مې تدریو خبره او خشته مزیدار ځان سره کېدا وا مشابه دې قال حدثنا انس بن مالك قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن ابي سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هغه مخکې له کمزوري وو ځکه ابو حريز او پکې عبد الله ابن حسين او دا مضبوط دی وفي الباب عن ابي تعليم مستند احمد کې دی ابن عمر مستند بازار کې دی عبد الله ابن عمر او ابو سعید دواړه په مستند احمد کې دي دا ابو امامه او د جابر رضی الله عنه معلوم او د عائشه د هیثمی په مجموع الزوائد کې دي هیثمی مجموع الزوائد او ابو موسی ابن ماجه کې دي او د سموره په مستند بازار کې دي شابه وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن ابي هند قال حدثنا عامر بن شراحيل شعبي عامر الشعبي وده عامر بن شراحيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على بنت اخيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى جمع كترور بنكاح کی ویرا او فرض ولا الاستاذ او یا مخ کی خوردای بیا ویرا دا کبرا بصغرا شو حديث ابن عباس وابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح عن عمر على هذا عند احمد
أهل العلم لا نعلم بين اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فإنك حكمة على عمتها وخالتها بالعمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوق به يقول عمة أهل العلم. والطلاق ضربت نجد نكاح بما شوينا قال أبو عيسى أدرك الشعبي وأبا هريرة شعبنا كما تاسو ته ابو هريره نا بنس وصحابه دي شعبي وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح. قال أبو عيسى وروى الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أقول رجل واسطة وما توجد بالذات أبو هريرة ثابت بنس وصحابه الملاقات شوينا. وما جاء في الشرط عند عقدة. مولانا سيدري شرطنا بيوري درتبيا زي ذكراتي يو أغا شرط موافق مقتضى عقد النكاح سره لکه دا لور دې کوم او شرط باندې کوم چې جامع مولا دي ډوډۍ ورکه او ټیک ده کور بولا ورکه کور په خپل حق دی دا په دې زمانہ کې بعد خلک وای خدا لا بدې نه به ما سره وروس نه ځان له کور د خدای حق دی کوټه د خدای حق دی کور د خدای حق دی خدمت کوي کنه خدمت جدا شي د ورونو سره یو ځای غنو سي دل غواړي ټیک ده دویم هغه شرط چې مخالف ته عقد النکاح دی دا لور در کوم خو خیر د نکاح نه بس کې واده وشي او میاشت تېره شي نو سړی ښځې له به طلاق ورکړي دا ګناه. دریم هغه چې من وجه موافق دی من وجه مخالف لکه دا لور در کوم خو پېښور کې به اوسئ کراچۍ ته به نه بوځئ من وجه موافق دی چې دا جینۍ به چا ته نږدې وي مور او پلار من وجه مخالف دی ځکه دا سړي تجارت په کراچۍ کې دی هغه مور پلار په کراچۍ کې دي نو دې سره به څه کوو. نو مولانا صاحب دا بل چې دی احمد ابن حنبل وایي په دې باندې واجب دی په دې درې او نور علما وایي چې مستحب دی په دې عمل او واجب نه دی ورپسې شاه. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر مولي وقال إذا حفظ الثوري من أجل القدر دي وتحصل صحيح ويها. عن مرثد بن عبد الله بن زيد بن خير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب الشروط غير مناسب ده شروطنا أن يوفى بها بدل ده شروطنا. كم شروط بنده بوفاء جبا كم شروط وفاء انه غير مناسب ما اغلي استحللتم بها الفروج دخلوا فرجنا خبر ده ما موصول دي ولي تبنور شرطونه ومقولش العقد فماشي وكذا نكاح بعد نكاح بعد لوی تاوان شو ودلينا كم شروط باخنا وایا چې هغه موافق د عقد النکاح سره قبل بدیو صبات البراشي اذا خپل خور طلاق شرطنا ملكه فإن لها ما قدر لها شابته. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جابر نحو هذا حديث عبد الحميد بكرا غدي وتحسن صحيح وطريق كمزور دي وقبل على هذا عند بعض أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا تزوج امرأة وشرط لها لا يخرجها من مثلها فليس له أن يخرجها وقول بعض أهل العلم به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال شرط لا يقبل شرطها أنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها لا يخرجها. خير وتيش وذهب بعض اهل العلم الى هذا وقال سفيان الثوري وعن الحكومه وما جاء في الرجل يسلم وعنده 10